وشي بیگ بینګ وشو ماده اوس د ماده پیدا شوله نو دا ماده د کم ځای نه راغلی دا اعتراضات موږ په دوی باندې کوو موږ ورته وایو د یو کار د شروع کېدو دپاره وخت ضروري وي د ټولو ساینسدانانو دا نظریه ده د سټیفن هاکینګ د څونه چې اوسه پورې فلاسفه دي تر د سټیفن هاکینګ دا اوس وفات شوی ده 2018 کې غالبا دغه شوی دی وفات شوی دی دا پهله شخص چې دا فضا ته لاړو دا فالج والو دا مکمل کوګو د دې اننګو سره ولې علي لګولې وي د بچ کم تصور کول ته بده د لکه ذهن کې بیراله نو دا الفاظ په کمپیوټر لیکل راتلو دا به بره فضا ته بوتو د هم دا نظریه چې دا وخت د بیگ بینګ په وجه شروع شو څه د بیگ بینګ نه وروسته وخت ابتدا وشوه نو موږ یو چې یو کار کې دوه لپاره اول وخت ضروري دی اوس موږ دلته پیریډلو کنه وخت به موجود موږ به پیریډلو کنه چې وخت نه موږ بس شي والو چار یو کار ته کې هغه د لپاره به تاسو سره وخت ته یو کور مکان جوړې مولې صاحب وخت نشته ته به څه جوړ کی د سره په وخت موجود نه دی عام مولوی صاحبانو پوهیږئ کنه خاص خپل سبق شروع کوم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فيا عجبا كيف يعصي الاله كيف يجهد الجاهد في كل شيء له آية تدل على انه واحد مولوی صاحبانو زمونږ د رد الالحاد درسونه روان دي د فهم فلکیات مبارک هم سنه وضاحت شو تعریف بیان شو موضوع بیان شو غرض بیان شو اوس به موږ واضح د علم الفلکیات به موږ ان شاء الله بیانو او نور به مخکې درس سنه درس وکاو مولوی صاحب هم راغی حوزه الله دې به خیر واچي درس شروع کوم مولوی صاحب فلکیات عموما په دوه قسمه ذکر کیږي یو قدیم او بل جدید قدیم فلکیات ذات بدلموسی مولوی صاحبانو قدیم چې کوم دغه دی فلکیات دي د بدله موسی فلکیات وای د هغه ابتدا د ارسطو نه شوی د مولوی صاحبانو ارسطو څوک دی دا د افلاطون شاګرد دی افلاطون د چا شاګرد دی دا د سقراط د چا سقراط هغه شخصیت چې د زهر ورکړو دا په دې ترتیب سره روانو دا ابتدا د ارسطو د زمانه نشو ارسطو چې پیدا شوی په 322 قبل مسیح پیدا شوی وفات کله د 384 قبل مسیح دا تیر شوی دی د ارسطو افلاطون شاګرد ارسطو چې افلاطون مکتبه ته د سبق د بار راغی دا د ولسو کالو په عمر کې مولوی صاحبانو د افلاطون دغه ترغه دی وخت افلاطون د استاد عمر څومره شپته کاله د خپل استاد سره شل کاله تیر ک مولوی صاحب دا خو دا چې کله بیا وفات شو د په تور د جانشین دغه نه کوم مولوی صاحبانو منتخب نه کو به دا چرته لاړو ایتنز په سپین کې خار دی او بیا ایتن لاړو بیا لونیا ته هجرت وکړ د منطق د صغرا او د کبرا د نتیجې مولوی صاحب دا چا فلسفه د منطق دا د ارسطو فلسفه ده نن به موږ برید تاو چې لګو دا منطقي مولا دی لکه ور موږ به ټول دغه زده کو فنون به زده کو موږ به جدید فنون هم زده کو مولوی صاحبانو سوشلیزم څه شي دی هیومنیزم څه شي دی کمونیزم څه شي دی کیپټالیزم څه شي دی سرمایه‌دار نظام دا ټول د علماء د لپاره دا وخت ضرورت دی مولوی صاحبانو څنګه چې موږ صغرا او کبرا نه نتیجه راو باسو مولوی صاحبانو د څه موږ د دین هم نتیجه راو باسو ولې موږ د اسلام خدمت په صحیح طریقو سره کولای شو دا د وخت ضرورت دی کله چې ګوره دا د منطق فلسفه زمونږ د اسلام تر اول زمونږ علماء کرامو دا زده کړه او د دوی د صغرا او د کبرا نه غوښله نتیجه راويسته او د الله ثبوت ورته وکړلو مولوی صاحبانو پوهیږي کنه پوهیږي په عقلي دلایل سره اوس موږ له دغه فتنه مخه ته موجود ده مخکې ځه او مسله چې د اسلام ظهور شو نو راستي کتابونو ترجمه عربی ژبه ته منتقل کړل او ټول عالم اسلام چې هغه مترجم دي کتابونه فارش او بدیع علماء کې ابن سینا فارابی ابن رشد وغیرہ شامل وو هغه نورسته بطلیموس 100 عیسوی کال کې دا بسکندریه کې مصر کې پیدا شو او د یو کتاب لیکلو د المجاسیتی په کتاب لیکو دا دیار جلدونه دا اوسم کې دیشي موجود وي باقاعده تور د قدیم فلکیات او بنیاد کې خودو او دا نظریه په کې چې ځمکه د کائنات مرکز دی او ټول اجرام سماوي دي نه غیر چاپیرا ګرځش کوي اوس ما ویل زما په دمه خبره کوم خو مولوی ابراهیم سره وخت ختم شو مولوی زبانو دا نظریه پیش کړه بطلیموس نظریه پیش کړه د وی چې مرکز څه شی دی د کائنات د ځمکه ده او دا نظریه کم قوم خو کړل مولوی زبان تاسو نه تاسو کوم کم مذهب دا خوخه کړي و چې ځمکه کائنات مرکز مکه ده عیسایانو کنه مولوی صاحبانو هغه ولی دا خوخه کړي و هغه عیسی علی السلام دنیا ته راغلی بل د دنیا مرکز دی او دغه شانته کې دا نور واقعیت هم په دمانه موجود دي پدریم کې عطارت پدریم کې زوړ د څه ویل مولوی صاحبانو په فلک اول کې سپوږمۍ ده د بطلیموس دا نظریه و په فلک اول کې سپوږمۍ ده په دویم کې عطارت دا سیاری دی مولوی صاحبانو پدریم کې زوړه په سلورم کې نور په پنځم مریخ ته اوس دا زمونږ مسلمانانو زمونږ
دا نور مرګري کوم چې عیسایان دي دوی وایي چې موږ څه کوو مریخ کې ژوند تیرولو دپاره لار برابرو ایلن ماس وایي چې زه به څومره زر ایټم بمونه هلته لزومه چې زه څه وکړم مریخ کې زه دغه جوړه کړم د اوسېدلو دپاره د انسانانو دپاره یو مناسب ماحول جوړ کړم په شپږم کې مشتري په اوم نمبر کې زحل او د دې د پاسه به فلک الافلاک یا فلک الثوابت دی مولوي صاحبانو دا نظریه وروسته ونه چلېده او د دې نظریې تردید وشو عیسایانو دا نظریه دومره مضبوطه ګڼله چې دې نظریې بل خلاف به که چا به پیش کړه هغه له به څه کولو سزا به ورکوله مولوي صاحبانو ګیلیول په نوم باندې کوم چې دغه فلسفي و هغه یې مرکیت کړی دا کوپرنیکس سره روان دی د وضاحت را روان دی دسیسه کړو د باندې هم پتوه لګولو تاسو بدعتیان هستئ جدیده واضح یورپی مصنفین د هیئت 26 نمبر صفحه راوړئ مولوي صاحبانو اوس د جدید چې کوم هیئت دی مولوي صاحبانو دوی وایي چې د دې کوپرنیکس دا خبره د دوی غلطه ده مولوي صاحبانو دا په کال 1473 عیسوي نه واخله تر 1543 دا په 1473 کې پیدا شوی 1543 کې داسې شی دا وفات شوی دی مگر حقیقت د دې خلاف دی ځکه د هیئت جدیده نظریه ایجاد کوونکو مسلمانان هیئت دانان دا خبره مشهور تاریخ دانانو لیکلې ده چې فلپ کې حتی په خپل مشهور کتاب تاریخ عرب کې موږ بل وضاحت وکړو چې ګوره ابتدا د هیئت جدیده چا کړی دی دا مسلمانانو کړی دی خو بس افسوس خبره ده چې دوی ځان طرف ته دا منسوب کوي ابراهیم الفزاري تاریخ وفات 777 عیسوي د اولنی مسلمان د کوم د استدلال جوړ کړی دی د معمول په دور کې د ماهرینو فلکیاتو د ځمکې د تقسیم لپاره عنایت باریک امور انجام کړل په ټول باب کې د مسلمانانو د فلکیاتو په ټول باب په دې باندې ذکر کړی دی نو هغه د اولې صدۍ خلک را دي اوس د تاسو ته دونه پته ولګ کوپرنیکس کله تیر شوی دی په 15مه صدۍ کې تیر شوی ته اوس وایې چې دا د هیئت جدیده دغه د بنیادي بنیاد منګه یې ښې دی دغه یو قدیم دی د قدیم خو بطلیموس دی د نه وروسته مولوي صاحبانو دا دی بیا کوپرنیکس چې و د ور د څلور دغه کې غوسته خپل اصول اربعه دی ته ویل کېږي مولوي صاحب کوپرنیکس د خپل نظریې بنیاد په څلور اصولو او دا د اوسني ساینس هم خلاف دی زه د الله اوس ښیم اول تمام اجرام په فضا کې معلق دي دویم د نظام شمسي مرکز نور دی دریم ځمکه مولوي صاحبانو دا وایي چې د نظام شمسي مرکز چې دی دا لمر دی لیکن دا ویل چې نور ساکت دی چې دی او اوس وایي نور هم روان دی نور هم د خپل کهکشان د مرکز نه 22 کروڑ کالو کې یو چکر پوره کوي 22 کروڑه کالو کې دا یو چکر پوره کوي دا اوس د ساينس هغه وخت د نظریه پیش کړی و ځمکه محوري حرکت کوي د کوم په وجه چې آفتاب طلوع او غروب دا د ځمکې د محوري چکر سره مولوي صاحبانو دا 24 غنټې کې په خپل محور کې کوي د څه کېږي شپه ورځ راځي موسمونه بدلېږي او ځمکه په کال کې یو چکر چې پوره کوي ته مداري ګردش وي مولوي صاحبانو د دې په وجه باندې دې ته مداري ګردش وي موسمونه بدلېږي او دا په څومره کېږي 365 ورځو کې یو چکر پوره کوي نو موږ ویل چې لږ به مخکې سبق وایو خو زموږ ټایم ختم دی سبا به انشاءالله بیا د فلسفې تعریف وایو مخکې بیا را روان یو د مذهب په باره کې وضاحت دی انشاءالله بیا زموږ نور کتاب را روان دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین